ډېرو محترمو مسلمانانو، نن یو لفظ وظیفه ده، د ژوند د بدلېدو وظیفه ده، د مشکلاتو د ختمېدو وظیفه ده. په ژوند کې تاسو ته کم رنګې مصیبتونه دي، تکالیف دي، غمونه دي، د بچو مسلې د محترمو مسلمانانو، د اولاد مسله ده، د قرضونو ده، یا دغه رنګې د شادي یعنې د واده مسله ده، د طلاق مسله ده. تاسو ته چې په زندګۍ کې څومره مسایل د محترمو مسلمانانو، صرف په دې یو لفظ باندې تاسو بیا د الله تعالی مدد او نصرت وګورئ، بلکې دا څه چې د یو کم څلوېښتو حاجتونو به الله تعالی ستاسو مددګار شي. یو کم څلوېښت حاجتونه به د الله تعالی نور هم ورسره پوره کړي. محترمو، کو تاسو باندې لکونه قرضونه دي، ستاسو د اولاد د نعمت نه نامحرومه یې، په تاسو باندې جادو جنات دي، یا د واده محبت مسلې د محترمو، یا د برکاتو مسلې دي، یا تاسو داسې مسلو کې راګیر شوي چې هغه د ختمېدو نوم نه اخلي. محترمو، نو دا یو لفظ درته ښیم، دا یو لفظ په دې طریقې سره وکئ. محترمو، صرف او صرف 611 مرتبه یې ووایئ، انشاءالله چې تاسو بیا په خپلو سترګو باندې د الله جل شانه د سیړه مدد وګورئ، نصرت وګورئ، د الله تعالی خزانې فراخه کېدو هغه تصور به هم محترم مسلمانانو ستاسو ذهن محسوس کی چې الله تعالی تاسو سره څومره مدد کوي. لیکن طریقه په زما په دې کوم چې زه طریقه ښیم، په دې طریقې سره بیا کوئ، انشاءالله تاسو بیا وګورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېرو قدرمندو او عزتمندو مسلمانانو، انشاءالله تاسو به روغ یې، الله مو دغه رنګې روغ ساته. الله تعالی د تمام مسافرو تمامې پریشانۍ ختم کړي. الله یې تمام مسلمانانو حاجتونه پوره کړي. مسلمانانو، دا دعا یوازې دلته زه په تاسو ته په ژبه باندې نه ویم، دا زه په دعا کې هم فرض مونږ چې پس دعا کوم، قسم په الله تاسو ته زه دعاګانې کوم چې الله د دې ټولو مسلمانانو حاجتونه پوره کړي، خصوصا زما دا کتونکي اورېدونکي د دوی حاجتونه پوره کړي. انشاءالله ختمونه هم تاسو ته مدرسه کې موږ کوو، د الله د رضا دپاره، بغیر د پیسو نه، بغیر د ستاسو د وینا نه. که تاسو ماته وینا نم کوئ نو تاسو ته زه دعاګانې کوم. لہذا چې په نوم کومه دعا وشي، الله تعالی هغه قبلوي. غایب چې د غایب دپاره کومه دعا کوي، الله تعالی هغه قبلوي. نو محترمو، تاسو ته د زړه نه دعاګانې کوم، او دا دعاګانې به رنګ راوړي، دا به الله تعالی پوره کوي. محترمو، نن چې زموږ کومه وظیفه ده، هغه صرف یو نوم دی. یو نوم کې دومره برکات دي محترمو، چې ستاسو دا تمامې پریشانۍ به الله جل شانه ختمې کړي. کم چې تاسو ته ما مخکې ذکر کړه چې د قرضونو نه واله تر د اولاد د نعمته پورې، او تر د محترمو د واده نه واله، د محبت نه واله تر واده پورې، هره مسله هم الله جل شانه انشاءالله په زبردسته طریقې سره پوره کوي. لیکن چې په دې طریقه باندې موږ کومه طریقه چې ته زه ښیم، لومبنۍ دا خبره ذهن کې د محترمو چې اکثر د ډېرو مسلمانانو وظیفې قبلیږي نه، یعنې قبلیږي خو څه وجې نه قبلیږي. یو خو اکثر داسې وي چې یو وظیفه وګوري، بله وګوري، بله وګوري، نو یوه هم شروع کړي، بله هم شروع کړي، یوه ته نیمه کې پاتې شي، بیا بله شروع کړي، بله ته نیمه کې پاتې شي، بله شروع کړي. محترمو، که تاسو داسې یو ډاکټر له ځای، بل له ځای، بل له ځای، بل لسو ډاکټرانو نه تاسو علاج کوئ، نو یو به هم ستاسو په علاج باندې هغه تاسو په دغه دوایي باندې تاسو ته صحت میلاو نه شي. به هر حال تاسو یو دوه درې وظیفې چې څومره تاسو په ورځ کې کولی شئ پابندۍ سره، هغه وظیفې کومې چې بهترینې وظیفې دي، د الله تعالی نومونو کې دي، یا د قرآن کریم په آیاتونو کې دي محترمو، نو هغه وظیفې تاسو شروع کړئ. څونه چې تاسو کولی شئ، مثال په طور 2 کولی شئ 2 روزانه کوه، 3 کولی شئ 3 روزانه کوه. دا سر ته ورسوه چې کوم د دې اخري حد دی محترمو، بیا بله شروع کړه. داسې نه چې موږ یوه 10 ورځې وکړو وایي حاجت دې سره نه پوره کېږي، بله 1 ورځ وکړو وایي حاجت نه پوره کېږي. نو داسې طریقې سره محترمو بیا د انسان وظیفه هغه سر ته ونه رسي. لکه څنګه چې موږ دوایي خورو، او کله یوه دوایي خورو، کله بله خورو، کله یوه خورو، کله بله، نو صحت هم انسان ته میلاو نه شي، او وخت هم خراب شي. دې کې خو به ستاسو وخت نه خرابېږي، دغې الفاظو اجر به الله تعالی تاسو ته درکوي. ځکه د جنت کې به هیڅ افسوس ارمان انسان نه کوي بغیر د هغه وخت نه، کم وخت چې په دنیا کې په بغیر د ذکر نه تیر شوي. نو دا د الله تعالی دا وظایف، د قرآن کریم تلاوتونه، دا موږ چې تخیو دا غوڼ اسکار کې راځي محترمو، په دې به تاسو ته الله تعالی اجر عظیم هم درکوي.
او ورسره به ستاسو مسلې هم ختمی. او دوی چې انسان خوري نو معده هم خراب شي، ګردې هم خراب شي، نور بیماریانې ورته هم ولګي. لهذا دا وظیفه شروع کړئ انشاءالله. دا هغې پورې مه پرېږدئ تر څو پورې چې ستاسو مسله نه وي ختمه شوي. اوس طریقه کار یې څه دی محترمو مسلمانانو؟ دوه طریقې دي. صحیح شوه. یو طریقه یې دا ده چې دا وظیفه به د تهجدو په ټایم کې کوئ. صحیح شوه چې ټول خلک وده وي او انتهایي شپه شي، یعنی خلک وده شي، نو 2 رکعاته به نفل وکړي ورسره، ځکه چې صبر او مونځ محترم په دې باندې الله تعالی چې کم مقام انسان ته ورکوي، کمې مرتبې ورکوي، کمې حاجتونه پوره کوي، نو دا زموږ او تاسو تصور نشو کولی. ځکه مونځ براه راست د الله تعالی د غوښتلو ذریعه ده. وظیفې هم موږ ذکر کوو الله تعالی خوښه شي حاجت هم پوره شي، خوښه یې نه شي نه پوره کوي. لیکن مونځ یو داسې عمل دی چې دې سره فورا الله تعالی د انسان حاجت پوره کوي. خو چې مونځ وي ګورئ ښه، داسې نه وي چې د چرګانو شان ټونګې وي. نو لهذا تاسو به 2 رکعاته مونځ وکئ، ښه اوږد مونځ وکئ، او د هغې نه پس 611 مرتبه د یا وهابو الفاظ چې دی یا وهابو دا ووایئ. د هغې نه پس وجاړئ، دومره وجاړئ چې دا سترګې هم سرې شي محترم ور وپړسېږي. دویمه طریقه یې دا د محترم مسلمانانو، دغه 611 سپېرې دا به یو څو ورځې تاسو مسلسل کوئ، 140 ورځو پورې یا 21 ورځو پورې. پرېږدئ به نه عمل. تاسو ته ما څنګه مخکې عرض وکړو نو پرېږدئ به نه. بله دویمه طریقه دا د محترم یو انسان وایي چې زما د حاجت پوره شي نو زه دې لفظ چې دی ختم کوم د یا وهابو، نو هغه به 1,50,000 پیرې وي. یقین په الله وکړه زموږ یو ګاونډي دی، د هغه اولاد نه و. ما ورته ویم کور والا ته دې مو ووایه چې یا وهابو دا وظیفه راونیسه، او په خپله هم هغه وکړه. الحمدلله الله تعالی ولې یعنې واده یې کړی، بیا یې بچي نه و، نو الله تعالی ولې لور ورکړه. داسې نورو کسانو له چې ما الحمدلله ورکړی، الله تعالی یې مسله ختمه کړې، خو چې په صحیح طریقې سره یې ویلي، په پابندۍ سره یې ویلي. نو 1,50,000 پیرې به د یا وهابو ختم کوئ. ځان له به ټایم مقرر کړئ، مطلب د ماسپښین مونځ نه پس به کوم، خبرې به چا سره نه کوم، په اوداسه کې به کوم، توجه سره به کوم، ماسخوتن مونځ نه پس به کوم، تهجد په ټایم، کم ټایم چې تاسو فارغه وي، کم ټایم کې چې تاسو خلک نه تنګوي، کم ټایم کې چې تاسو مصروفیات ختم شي، هغه ټایم کې بعد دا لفظ شروع کړئ یا وهابو، او داسې به وایئ یا وهابو داسې به یې نه وایئ چې یا وهابو ځان به نه خلاصوئ ښه، یا وهابو د زړه نه به یې وایئ. او دغه وخت کې محترمه سوچ کوئ چې د مقصد دپاره دا زه ویم. نو 1,50,000 پیرې به یې وایي، خو ځان له به وخت هم مقرر کړئ او ځان له به تعداد هم مقرر کړئ. تعداد دا چې مطلب په ورځ کې به زه 15,000 پیرې ویم صحیح، په ورځ کې زه 3,000 پیرې صحیح ویلی شم، 2,000 ویلی شم، هر څومره چې ویلی شم. یو کاغذ او یو بالپین به ځان سره بیا سنبال کړئ. نو چې ته 100 پیرې ویې نو هغه به ځان سره شمارئ. بیا چې کله ته یو څو ورځې وظیفه وکړې نو هغه تعداد به غونډ وشمارئ چې ما ته اوس څومره پاتې دی. دا وظیفه چې انشاءالله ختمیږي که نه، یقین په الله وکړئ او تاسو په صحیح طریقې سره وکړئ. ما چې ته کوم وښوده انشاءالله چې الله جل شانه هم حاجتونه پوره کوي. مسلمانانو ګوره د الله نه ما سوا څو حاجت روا نشته. ګوره دا خبره ذهن کې کېږدوئ، د الله تعالی د در لمن ونیسئ، د الله تعالی د محبت لمن ونیسئ محترمو، د الله تعالی د جلال لمن ونیسئ، د الله تعالی د خزانو لمن راټینګه کړئ محترمو. ګوره بل څوک نشته دی، ټول محبتونه عارضي دي د دنیا. د الله تعالی محبت هغه پاتې کېدونکی دی. الله تعالی بې وفا نه دی چې موږ د الله تعالی وظایف کوو او په صحیح طریقې سره کوو. الله تعالی ظالم نعوذ بالله نه دی محترمو. موږ په خپله په ځان ظلم کوو، موږ په خپله په خپل نفسونو باندې هغه تکلیف ورکوو. نو دغه طریقې سره انشاءالله تاسو دا وظیفه وکئ. موږ د پسې شاته دعاګانې هم کوو. المالک الله دې ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي او تمامې پریشانۍ دې ختمې کړي. جزاک الله خیر، احسن الجزا.